أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سورة الأنعام. ترتیب عثمانی شپږم نمبر سورت ده. ترتیب نزولی 55 نمبر سورت ده. نازل ده رسته ده سورت حجرنا. کلمات ده دي سورت چی ده 3050 دي. حروف ده دي سورت چی ده 12422 حروف دي. سورت انعام تا انعام ولی ویلے کیږي چې پدې کې د انعامو د چارپایو ذکر دی. ربط د مخکې صورت سره څه شی دی؟ مخکې صورت کې دعوه د توحید بیان شو، دلایل نقلیه تخفیفات دنیوي بیان شو. پدې صورت کې دلایل عقلیه بیانېږي، شپږ دیش دلایل عقلیه بیانېږي په سبانه په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی. دارنګه مخکې صورت کې محرمات بیان شو او په دې صورت کې باقی محرمات بیانېږي په وروسته حصہ کې. مخکې صورت کې رد په نصرانیانو باندې او عیسویانو باندې، په دې صورت کې رد په عام شرک باندې. عمر فاروق صاحب ویل چې الانعام عجائب القرآن، د قرآن کریم عجائب چې دی په صورت انعام کې دی. په دې صورت کې درې دعوې دي. اوله دعوت چې دا په الوهیت باندې ده، دعوه اوله. دویمه دعوه چې دا پر رسالت باندې. درېمه دعوه په بعث بعد الموت باندې چې مرګ نه بعد ژوند کېدل شته. نو الحمدلله ټول ثنا او صفات چې دی لله خاص الله لره دي. تمام صفات د اولوهیت چې دی لله خاص الله لره دي، یعنی الشکر لله والالوهیت لله. الذي دا الله غزاد دی خلق السماوات چې دا پیدا کړی اسمانونه فی یومین په دو ورځو کې، یوم الاحد والاثنين پورز د اتوار او د پیر پورز، والارض ازمکی لرا فی یومین یوم الثلث والاربعاء د نه پورز او د چهارشنبه پورز. وجعل خلق پیدا کړی الله تبارک وتعالى الظلمات تیارو لرا. ظلمات نه مراد تیارې نه مراد یا شپه ده، شپه پیدا کړی ده، یا مراد تنه کفر ده، کفر پیدا کړی، یا مراد تنه بدعت ده. والنور او پیدا کړی الله تبارک وتعالى نور لرا یعنی رڼا لرا، یا مراد تینا ورځ ده، پیدا کړی الله تبارک وتعالى ورځ لرا، یا مراد تینا ایمان شو، یا مراد تینا سنت ته. ګیله د ګیله الله غزاد دې چې اسمانونه پیدا کړل، زمکې لرا پیدا کړل، تیار او رڼا پیدا کړه. ثم بیا الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي بربهم رب پل سرا یادلون الاصنام برابر بوتان لرا، یعنی د غیر الله عبادت کوي، د الہ العالمین عبادت نه کوي. ګیله ده. نو دا عالم کبیر بیان شو، اوس عالم صغیر ورته بیانوي. دویمه ګیله د انسان ډانچا. هو الذي دا الله غزاد دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو لره من طین د خټینه، ثم بیا قضا فیصله کړی الله تبارک وتعالى اجلا نیټه د مرګ تاسو د پاره، واجل او نیټه معلوم مسمى معنا معلومه کړی شوی چې روز قیامت ته. نو دلته ویل چې خلقکم من طین تاسو پیدا کړی الله تبارک وتعالى د خټینه، تاسو د آدم علی السلام او آدم علی السلام د خټینه. نو اصل شو کنه. اوس دلته دو اجلین راغله، اجل مسمى ثم قضاء اجل واجل مسمى. اول اجل مراد موت ته، دویم اجل مراد روز قیامت ته. اکثر مفسرین دا معنا کوي. دویم قول د امام قرطبی رحمه الله د ابن عباس صاحب قول اخري. اول اجل مراد نوم ده خوب، دویم اجل مراد وی مرګ ده. ثم بیا قضا فیصله کړی الله تبارک وتعالى اجلا من نیټه د مرګ تاسو د پاره، واجل مسمى او نیټه معلومه کړی شوی چې روز قیامت ته. عنده معنا معلوم، عنده چې معلومه ده دته. ثم بیا انتم یتاسو هی ګیله ده، تمترون معنا تشکون، شکونه کوي تاسو فی البعث په بعث بعد الموت باندې چې مرګ نه بعد ژوند کېدل نشته. پدې کې تاسو شکیان یې، شک کوي چې قیامت نشته. دریم دلیل عقلی بیانیا. وهو الله ای وهو دغه معظم معبود چې کوم دی الله والله دی، فی السماوات چې پاسمانونو کې دی، او فی الارض پزمکه کې. تقدیر لګو دلته هو اله من فی السماوات، دا اله دا غز چا دی چې پاسمانونو کې دی، او فی الارض ومن فی الارض هغه چې پزمکه کې دی مخلوقاتو.
یعلم مانا وهو یعلم دا الله تبارک وتعالی علم لري سرکم مانا په پټ رازونو ستاسو باندې وجهرکم او په ښکار ستاسو باندې جهر ستاسو باندې نه ښکار ستاسو باندې ويعلم الى داسې ذات دی چې علم لري ما په هغه څه تکسبونه چې تاسو کوم کسب کوئ یعنی تعملون من الخير والشر کوم عمل کوئ تاسو د خیر او د شر نه وما تأتيهم نراجي دي لرا من آية من آيات ربهم من زای شو تاکید د نفي آیة فاعل د تأتی شو ها نراجي دي لرا من آيات یو نخا یو معجزه من آیات ربهم د معجزات در خپلنا مثل انشقاق القمر لکه دا سپوږمۍ چې ټوټې ټوټې شو دا معجزه وغیرہ نو الا مگر کانو وی دي انها دا غینه موردین اعراض کوونکی درېمه ګیله د یو ټیم نه دی چې وی دي انکار کړی دی اعراض کړی دی هر کله چې معجزه راغلی د نو دي تینه مخ اړولې دی منلې نه ده فقط پتا کی سره کذبوا نسبت د دروغ کړی دی بالحق بالقران قران لرا یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا لما هر کله جاءهم چې راغلی دی لرا فسوف پزر دی چې یاتیهم را بشدی منکرین تا انباو خبر د حقیقت ما دا غسکانو چې ودی به پاغي باندې استهزئون استهزاء به کولا رب کریم فرمای الم يروا ان ګوري دي کم اهلکنا کم خبری بمانن تکثیر کثیرا اهلکنا ډیر مو هلاک کړي دي من قبله وړاندې د دینه من قرن د قومونو اهل د قومونو تیر شوونه د پیړونه قرن ابن سیرین وایي چې قرن مراد سلويخ کاله دی ابن عباس وایي اتیا کاله ابو سلمہ وایي چې سل کاله یو قرن وی حسن بصری رحم الله شل کاله وایي فراس او یا کاله وایي رایا نګوري دي ندی کتلی دي کما هلکنا کثیرا هلکنا ډیر مو هلاک کړي دي من قبله وړاندې د دینه من قرن اهل د قومونو تیر شوونه داسې قومونه مکناهم منا ملکناهم مالکان ګرځولي مونږ دی لرا یا منا امهلناهم مهلت ورکړو مونږ دی لرا فی العمر په عمر کې یعنی مثل قوم نوح وعاد وثمود قوم د نوح علیه السلام او عادیان او ثمودیان فی الارض پزمکه کې ما هغه انداز او قدرت او ملکیت مو ورکړو دی لرا لهم دی لرا ما هغه قدرت او انداز او ملکیت مونږ ورکړو دی لرا لم نمکن لکما چې نه دې درکړې مونږ تاسو لرا ملکیت او قدرت داغي پشانتي نو هغه عمرونه ته وګوره څومره عمرونه مې ورل ورکړو سرمایه ته وګوره هغه سي سرمایه مونږ تاسو ته نه درکړې قارون سره چې کومه سرمایه و د امریکای پلار سره هم نشته صرف چابیانی د مال د قارون او یا خان به ستړي کوله نو دا مال به ورسره سمرو نو الہ العالمین غرق کو دا قارون اے انسان چې تاسو هم مال دولت پیدا شي کو دی غوندي غرور او منازېګا دا به هم تعالی الله تبارک وتعالى والی او هلاک بده کی بل نعمت ذکر کوي ارسلنا په معنا د انزلنا ده نازل ول بمونگا سما اسمان نه مراد المطر بارانا عليهم پدیبانی مدران پشیبو شیبو نفی والا باران یعنی متتابعات فی اوقات الحاجات پر لپس بارانونه بو په وخت د حاجت د دې کې حاجتونو د دې کې وجعلنا غرزول من الانهار ولي تجري جاری بو من تحتهم لاندې د فصلونو او د باغونو د دینه نو دومره نعمونه ورکړي مونږه دي تابع سو کو دي ناشکری وکړه چې ناشکری وکړه نو فهلکناهم پس هلاک مونږ دي لره بذنوبهم معنا بسبب ذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی باندې وانشانا معنا خلقنا پیدا کړه مونږه من بعدهم رست د دینه قرنن قوما قوم اخرین بل هغه مو هلاک کړه نور قوم مراوستل نو تاسو څه شي الله وایي ولو نزلنا کچری نازل کړي وې مونږه عليك پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دایت نازل ده د نظر بن حارث بارکی اغي ویل چې یا محمد لن نؤمن لك حتى تاتينا بكتاب من عند الله اے محمد صلی الله علیه وسلم هرگز مون ایمان نه وروړو پتا باندې ترسو پورې چې تمون ته یو کتاب باندې راتلو کې په جمله واحده باندې ومعه 4 من الملائکه يشهدون عليه انه من عند الله او دی کتاب سره سلور فرشتگان هم راشي او گواهیو کی چې دا د جانب د الله نه دی جواب راځي
اعتراض مع الجواب ولو نزلنا کچره نازل کړو مونږ علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب په جمله واحده باندې لکه څنګه چې دی ویا فی قرطاس من مکتوبا فی قرطاس لیکل شوی په صحیفو او په کاغذونو کې فلمسوه پس خامخا به دې مسکړې یعنی اخذوه راغستلې به بأیدیهم پلاسونو خپلو باندې او لستلې به بیا به اعتراضن دی ویل لقال الذين ويل بخامخ ويل باغ کسانو کفرو چې کفر کړي ان هذا نه دا الا مگر سحر جادو د مبین ښکارا بیا به دی دا ویلا رب کریم فرمایي وقالوا ويد لولا انزل ولنش نازل وله عليه من على محمد محمد صلى الله عليه وسلم باندې دویم اعتراض دی ملک یو فرشتہ چې گواهی وکړي د چې سوي پاغي باندې گواهی وکړي جواب ولو انزلنا کچره نازل کړي لو شرطي دی دلته کچره نازل کړي مونږه ملکن فرشتي لره لقود یا خامخابه فیصله کړي شي ول امر د کار د هلاک دی ځکه چې نزول د فرشتي چې کیږي لکه اسرائیل علی السلام بیا روح قبض کیا فیصله د مرګ وی بیا یا د تعذيب د پارا راځي یا د قبض د ارواح د پارا ثم بیا لا ينظرون منا لا يمهلون مهلت بنشو ورکول دی لرا ولو جعلناه کچره ګرځولې مونږ دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا ملکن فرشتہ یعنی بشر نه صرف فرشتہ لجعلناه خامخا ګرځول به مونږ دی ملک لرا دی ملائک لرا دی فرشتي لرا رجلا منا فی صورت رجلنا په صورت د سړی وې ک رسول مونږ په فرشتو کې لګلې وې نو خامخا به مونږ په مثال د صورت د سړی لګلې وې دا لکه مریم بیبي ته چې فرشتہ راغلا جبرئیل علیه السلام په شکل د بشر فتمثل لها بشرا سویا زکه چې فرشتي د فرشتینه په خپل هیئت او په صورت کې ساخذ نه کیږي نور محض ده نو چې عین بشر درغه دالا خدام ولا لبسنا خامخابه لبس را وسته مونږه علیهم پری باندې یعنی لخلطنا ګډوډي برا وسته و مونږه علیهم پری باندې ما هغه ګډوډي یلبسونا غچ التباس راولي یعنی یخلطون غچ ګډوډي اوس راولي دي یا لباس د لباس کم مفسرین دا وی لباس خامخابه جامع ورغستلی مونږ علیهم پاغي باندې ما هغه جامع یلبسونا چې هغه د انسانان د انسان په لباس کې براغلیو دا اوس چې پدې کې التباس راولي یعنی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې التباس کې نو دا التباس به مونږ د فرشتي په شان کې هم راوسته وي دا سه شکونه به کول چې دا اوس به ومنو او کوونه منو رب کریم فرمایي ولقد خامخ پتاکید سره استهزئ مسخري کړي شیو برسول پر رسولانو باندې کما استهزئ بک یا محمد لکه څنګه چې پتا باندې مسخري کیږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خفکیګه ما تسلی د رسول پاک ته دا شانتی مسخري کړي شیو برسول پر رسولانو باندې من قبل کوړاندې ستانه فحاق منا ضحاك سب مانا کې احاطه پس چاپی ربشو ربی ابن انس سے مانا کہ نزلا نازل بشو بالذین پاکستانو باندې سخیرو چې مسخري کړي انبیاء پورې منهم د کافرانو نه سشه بنازل شو ما جزاء ما جزاء دا غسکانو چې ودي به پاغي باندې یستهزئون چې مسخري به کولې دا غي جزاء چې کوم دي چا پیر بشوا